زموږ نه هم کال موږ په دې عذاب کې راګیر شوي یو امتحان د الله طرف راغلی دی خو موږ پورې خلک خنداګانې کوي الله بخیر موږ جهنم ته منع کوو زموږ رب شته بس الله دې موږ د عذاب نه خلاص کړي موږ ډېر پریشان یو زه داسې حد ته راغلی ما به له سوچ کولو نه زه دا ټول څه درګه باندې راغونډوم دا ټول مخکې ټول ولم چې څومره ماشومان څومره زنانې ټول مخکې دې ولم هغې نه به ځان ولم خو مې بیا به خلک وایي چې د دې باندې څه چلو شو بس یو امتحان د الله سره باندې راغلی دی او ما ته په دې وخت کې صرف د دعا ضرورت دی باقي دولت ته دولت د لاس خیرې دی باقي چې څه کپړې وي څه دغه وي کې کپړې هم کینچې کېږي هور هم لګي او تاسو اوس وګورئ چې په موټرسایکل هم بله شوه هور لګېدلی او فرج باندې هم هور لګي د کپړو وینځلو ماشین هغې چې داسې څه شي وي بس داسې نه پاتې کېږي هر څه باندې هور په خپله لګېږي زموږ کور کې چې دا کومه مسله چالو ده الله پاک دې داسې مسله هېچا کرم نه راولي او رب العالمین دې موږ په خپل فضل باندې خلاص کړي او زموږ یو ماشوم په دې کې شهید شوی ده باقي چې څه کپړې وي څه دغه وي کې کپړې هم کینچې کېږي هور هم لګي او تاسو اوس وګورئ چې په موټرسایکل هم بله شوه هور لګېدلی او فرج باندې هم هور لګي د کپړو وینځلو ماشین هغې چې داسې څه شي وي بس داسې نه پاتې کېږي هر څه باندې هور په خپله لګېږي او د دې علاج هم کړی د دې چې موږ ډېر زیات علاج کړی هر چا راله باقاعده دغه راکړی دی چې دا زه په ګارنټۍ کوم چې څوک 2 لک روپۍ یادوي څوک 2 لک روپۍ یادوي خو نن سبا خو داسې وخت تاسو پته ده چې نن سبا وخت څوک خپل ځان نشي ساتلی چې یو روپۍ نه ده فالتو موږ په لکونو روپۍ چې کوم ځای نه پیدا کړو شاهد بھائی ما خو دوی لګنن چې په دې پیښور کې پرې د پنجاب کې ما یو عملم پرې نه خو پیرجات مدل مونږ تلی ولې نه یو تلی سو پیری تلی نه پیری تلی وی جی او 100 روپۍ پیس پیغستو داغه خو د دوه باتو معنا 4000 روپۍ غشتي جی جی د دوه باتو باندې جی د دوه باتو د 4000 روپۍ غشتي په 1000 روپۍ مونږ گاډي کولو انا جان پیښور نه اغزي پر انا جان جی او 4000 3500 باغی غشتي جی او لس پیری ولا نه پیری تلم جی زخپل تلم جی زخپل تلم کله په موټر سایکل جی بس زلم ډګره ورکول بس مونږ موټر سایکل خیر ورته بل موټر سایکل خیر لګه هوا په لګي غف شپ هم سړی لګي نو کله په موټر سایکل او کله مرګري ټیکسي او خامخه پیسې خو به ورکې ولا هغه ټیکسي خو زموږ خپل نه زموږ گاډي خپل نه دی څه به وي درته څه مسله ده بس هغه ویل چې الله بخیر کې دا مسله د فیملی تصویر وروړه د فیملی تصویر به موږ دلته ټول تصویر وېستو چې موږ وروړو بس دم مې په کو لګا اسم نه لګي تصویر به دم کو په تصویر به دم کول جی اسم نه جی اصل کې قادر بھائی دا کم 3-4 روپۍ چې ستانه په بتو اخلي داسې د دنه د خلک چې ورزي جی داغه پروتوکول د نن سبا کتلې هغه کومه بنگلا جوړ کړ کم گاړو کې دا زما واستاب پیسو ګرځي نو زما جنگ هم د دې خلکو سره پدې دی چې د انسانانو سره دوکه مکوي د چا په بیماری پورې خندا مکوي کې د شي تکلیف ډاکټري او تو ورته جادو جنات دي نو هغه مریض نورم تبا کیږي او د الله په کلام دومره پیسونه مېګ دی نه ست ام بي بي اس ډاکټري او نو ته د وخت د زمانه بزرګي ته خلکو ته وي چې ټول ز په جناتو کوم زه ته ټول ذمہوار يم ټول په ګارانټي کوم 3 پیری به پوره کینو دی رور نه پیری پوره کړی دي نن په تکلیف کې دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجید پیښور ته کلبالا کې تا زمانه شاته به تاسو ګورئ دا کم کور چې وار شوی دا 3 کورو دا رور وای چې د 9 کالو نه په یو داسې تکلیف کیو چې علاج نشته په طبيبانو ګرځیدلو خو مرهم پټي چاره نه کړی تسلیانو خلکو راکړي هر سړي دا وی چې په ګارانټي به دا کار کوم دا کور دی وی چې جنات سېزلې دي اوس هم چې کم کور ته تل نه پای کې جنات اور لګي او ورور خبره کوي چې یو ماشوم جناتو قتل کړ په دې کور کې اوس ته کم کور ته چې تل هغه مو خودلو پای کې مور لګي حیران شي سړی کور سوځي او ای مخلوق ته غیبانه دی پته نه لګي سوق دي سوق نه دي تکلیف ته کم زنه ده
سړی په یار په چو کې داوا په چو کې بل په چم گاون کې مې خلک را پورې خان دي چیرې دا دوکه د پکور کې زنانه خپل منځ کې اور لګي رو ډېر په تکلیف کې دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاهد بھائی تاسو غوي جی؟ خیر دی. تاسو نامه؟ زما نامه قادر خان دی جی. قادر خان. ته کلبلا کې اوسېږم، پولیس سټیشن سره نږدې. دا زموږ کور کې جدا څه مسله و نه هو کال نه چې اول به چې کوم د کپړې شلې دی بیا غې نه پس راشن ته خبره وړه راشن به خرابېدو او بیا شاید به دا څه کار شو چې بیا هور ته خبره دغه شو کور مسجدونه سوځېده. زموږ یو ماشوم د ذکرې نومو د 14 میاشتو وه، هغه چې ډاکټر ولا ایکس رې وکړو نو هغې ویل چې یاره د دې دننه پیپړې کټ دي، خو چې کله ماشومه ما روچته هسپتال ته بوتله نو هغې ما ته په جیب کې د وینو الټیانې وکړي نو ډاکټر هم چې معاینه وکړه ډاکټر ویل چې او د دې پیپړې کټ دي آیا دا ولې څه چل دی؟ هغې ته مونږ بس غږ ونه کړو ولې چې مونږ په خلک خپل خپلوان چې څونه ګاونډیان دي لکه یو قسم نه مني دا خبره چې یاره دا تاسو پخپله کوئ او دا تاسو کټول چل دی. لکه مونږ ورته وایو که یاره ځمکه هغه سوځي چې په کومه هور بلیږي نو مونږ ورته وایو چې یاره امداد نه شئ کولی نو تاسو چې کوم دی خندام مه کوئ، ولې چې یو مونږ سوځو او ستاسو خندام مونږ چې کوم دی نور هم سوځئ. نو هغه ماشومه چې وفات شو پیښ نو بیا زما یو خورزه ده په هغې باندې حاضر شو، هغه ویل چې او دا مونږ په جادو راغلي یو او دا چې کوم دی دا ماشوم مونږ قتل کړی ده، مونږ شهیدي کړی. او جی او دا څو کوره سیزلی ده؟ دا چې دا 3 کور دي په دې لین باندې، دا 3 کور دي مونږ څلورم کور ته وړي دي جی. اوس هغه کور کې مور لګي جی او بس په مالت کې صرف زمون کور دی او زمون د خور کور دی چې کوم دی بس د دوه کورونو کې هور لګي او نور لکه یو لکه ټول امن کې دي لکه بسم الله الرحمن الرحیم. یاره جی دا زمون کور کې چې کومه مسله چالو ده الله پاک دې داسې مسلې چا کرم نه راولي او رب العالمین دې موږ په خپل فضل باندې خلاص کړي. امین. او موږ چا نه بې سو تمه کوو، موږ د صرف د دعا ضرورت دی، صرف تر د خلک د زړه اخلاص دعا وکړي، باقي چې سي هر څه موږ ته هر څه د بره نه دي. الله دې په موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي. زموږ نه هم کال موږ په دې عذاب کې راګیر شوي یو، امتحان د الله طرف راغلی دی خو موږ پورې خلک خنداګانې کوي. ډک شوی دی والله چې د خفګانه کنه پرېږدی چې وجاړم په چغو چغو لیونې کېږم شو د مینې دنیا ورانه کنه پرېږدی چې وجاړم په چغو چغو. الله بخیر. موږ جانې ستمنه کوو، زموږ رب شته، بس الله دې موږ د عذاب نه خلاص کړي. موږ ډېر پریشان یو، زه داسې حد ته راغلی ما به له سوچ کولو مې زه دا ټول څه درګه باندې راغونډوم، دا ټول مخکې ټول ولم چې څومره ماشومان څومره زنانې ټول مخکې دي ولم، هغې نه به ځان ولم. خو مې دا به خلک وایي چې د دې باندې څه چلو شو، بس یو امتحان د الله سر راباندې راغلی دی او ما ته په دې وخت کې صرف د دعا ضرورت دی، باقي دولت د لاس خیرې دی. که قسمت کې مې وي الله به راکوي، زه تمه د الله نه کوم، احسان نه کوم. ما ته دې وخت کې دعا ضرورت دی چې هر څوک وي هر څه دغې مونږ د دغه مسلې نه الله خلاص کړي. دا نه مکلم په دې کې راګیر شو، زموږ د 2 کور دي، زموږ کور زما د خور کور دی او الله پاک ته هیچا کرم داسې حادثه نه پېښوي، هیچا کرم الله داسې نه پېښوي او پاک پروردګار د موږ د دغه عذاب نه خلاص کړي. نو موږ صرف دغه خواست دغه ریکوست مفتیانو صاحبانو ته کوو چې قاریان صاحب هر څوک موږ ته د زړه خلاص دعا وکړي چې موږ الله پاک د دغه عذاب نه خلاص کړي. نه هم کال ډېر سخت پریشانه یو او زموږ یو ماشوم په دې کې شهید شوی ده، زما د جنات او زموږ د روټاو څخه خبر وکړه چې دلته ډاکټر اقبال صافي ډاکټر صاحب دی، هغه له موږ بوتله هغه چې هغه ول ایکس رې وکړو، هغه ویل چې زه نه پوهېږم د الله په قدرتونو زه نه پوهېږم چې دا ماشومه څنګه ژوندی ده، دا دننه ټوله کټ ده، دا ماشومه د دې پیپړې کټ دي، د دې سینه ختمه ده او د الله په سیسټم زه نه پوهېږم چې دا ماشومه څنګه ژوندی ده. نو هغه موږ ته ویل چې یاره دا ماشومه ختمه ده خو بس د الله نظام د الله په نظام روانه ده او ګنده ماشومه زما څنګه دا ختمه ده. په داسې میاشت بس هغه وفات هم شوه او تاسو جی دا کورونه وینئ، دا 3 کور جی وینئ، دا زموږ د کرې کورونه زموږ دلته کې ارباب صاحب او جی دا د کرې کورونه دي، زموږ ارباب صاحب ډېر ښه سړی دی، موږ ته خپل بچو په نظر باندې ګوري، موږ سره خپل ډېر زیات تعاون خپل دغه کوي. خو به دا یو امتحان کې راګیر شوي یو جی به چې دغه امتحان دی به دې کې موږ ډېر سخت ګیر شوي نه هم کال دی او ډېر زیات تکلیف کې یو. اوس زما دا 3 ورځ مور ده په کټ پرته ده، داسې پرته ده چې هسپتال ته بوځو ټسټونه ولوکو هر څه ولوکو هر څه صفا دي هر څه کلیر دي چې کور ته راولو زړه مې ډوب دی، بس سر مې دروند دی او بس 3 ورځې په ژړا لګېدلی او ژاړي.
نو اوس نه پیږو چې موږ باندې څه دغه دی جي او داسې انسانانو ته تکلیف ورکړي نه نه جي نه نه جي بس سره زما دا یو خورزه ده او دا یو مور باندې د درې مور ده چې مور ته دا مسله لګېدلې او دام د الله غټ فضل او احسان دی چې انسان هم داسې مسله نشته صرف مور او خورزي ته تکلیف او یا او بس باقي چې څه کپړې وي څه دغه وي کې کپړې هم کینچي کېږي هور هم لګي او تاسو اوس وګورئ چې په موټر سایکل هم بله شوه هور لګېدلی او فرج باندې هم هور لګي د کپړو مینځلو ماشین هغې چې داسې څه شي وي بس داسې نه پاتې کېږي هر څه باندې هور په خپله لګېږي او د دې علاج هم کړی د دې چې موږ ډېر زیات علاج کړی هر چا راله باقاعده دغه راکړی دی چې دا زه په ګارنټۍ کوم چې څوک 2 لک روپۍ یادوي څوک 2 لک روپۍ یادوي خو نن سبا خو جي داسې وخت تاسو پته ده چې نن سبا وخت څوک خپل ځان نشي ساتلی چې 1 روپۍ نه ده فالتو نوم په لکونو روپۍ چې کوم ځای نه پیدا کړو بس داسې تللی چې ادم در هو کړی ډېر دمونه مې کړي دي هر چا له ګارنټي راکړی هر چا دغه کړی داسې مره سرجي شوي دي چې زه دم له هر ځای ته تللی مه راپسې کور نه ټلیفون راغلی چې فرج هم کولو که په فرج کې دا دی هور بل دی چې غټ بکس دی غټ بکس کې جي هور بلي الماره چې کولو کې الماره کې هور بلي نو مونږ جي د دې په علاج باندې مونږ نه پوهېږو اوس دا کور ګورو او جي بالکل ګورو تاسو جی ګورئ دا وینئ مخامخ چت تاسو وینئ دیوال ګورئ تاسو وینئ دا جی بلوز بکس بندو ورته تال لګېدلی وه چې ویې کته بکس کې دننه بسترې پرتې په بسترو باندې هور لګېدلی و بسترو او جی دننه بکس بند جی بکس بندو تاله ورته لګېدلی تاسو کتی شئ جی مخامخ غټ بکس دی دا جی تاله او هور پرې لګېدلی تاسو جی دا چت کتی شئ دا باره ګورئ دیوالونه څه تک تور دي دې کور کې او زموږ هغه دویم کور دی په دې 2 کورو کې چې صرف هور لګي بس دا مسله جی موږ ته او موټر سایکل هم سوی دی او جی تاسو به څه ګورئ چې موټر سایکل باندې ما بله شپه هور لګېدلی و خو الله خیر کړی دی موټر سایکل بد شوی دی نور دغه شوی خو الله خیر کړی دی تاسو جی دغه موټر سایکل کدی شئ بله شپه 12 بجې وې او چې رور مې روبوتو بهر نو چې په دغه موټر سایکل باندې هور بل و دا جی تاسو کتی شئ نو بیا رور مې چغې چالو کړي موږ ټول رامنډه کړه خو چې هم کته الله خیر کړی موټر سایکل بد شو دا جی تاسو کتی شئ دا سیټمنټ ټول سوځېدلی دا ورته چینج کړو دا سایډ هم سوځېدلی هغه طرف هم جي سوځېدلی دی او بله شپه چې رور مې چغې چالو کړي موږ رامنډه کړه په دې باندې هور بالو جي یعنی دا اوس چې کوم کور کې دی کې مور لګي او جی دا کور دی جی یو چې هغه کور ته لاړو عامې د خور کور دی جی دا 2 کور دي بس ټولو کې اور لګي او جی دا 2 کور کې لګي جی اب بل ورځ جی زمونږ یو ماشین پروت د کپړو چولو ماشینو هغه په خپل بکس تاسو پروت هغه باندې خپل هور لګي اوس وځي هغه مو سوځي داس نور لکه ډیر جی سامانونه زمونږ درې کور په دې کې جی ختم شو او بدنام د الله غټ فضل احسان دی د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې د انسان صدقه پکې لا تر اوسه پورې نه راغلی بس زمونږ کپړې دي زمونږ چې کوم کور خو شي یو منټ له کور پرې د بچ راځي هور پکې بلی او دا تاسو سو دا جی زما ور راوا دا چې کوم ماشوم او جی او جی دا هم د دې جناتو د وجه او جی دا چې دومره تکلیف ته نه کارونه تاسو ته او د دې تکلیف سره ستونزو کې نو دا ځای ول نه پرې درو اجرت ول نه کوي دا د الله طرف یو نظام دی یره چې کوم ځکه مونږ کورو ګورو وسره خبرو کو چې الته کې ول انډوانس غم کو قرض دا سړیو کې ول انډوانس غم کو دغه کو نو اچي غیسوال جواب کو یره مرزه مونږ قربل چاله ورکو او تاسو مرزه مونږ زیبل چاله ولکه ډیر کوشش مونږ کو لکه صرف د دې لپاره چې مونږ د اعظم نه خو خلاص کی دلته مونږ د نور هیڅ مسله نشته دلته مونږ کار په نکنه پراته یو ډیر وخت نه پراته یو مونږ ته نور دلته هیڅ مسله نشته بس صرف دغه یو عذاب را پورې خته دی چې مونږ ځان له کور پیدا کولا ځان له کری کور دغه کو اغه مونږ سره اومن یار سومني راته شرط کې نو سره پیدا کې نو سره کې نو قرضدار کو چې نو برابرو اغه سوجب کې مرزه مونږ قربل چاره ورکو او جو او دغه کورونه چې اوس هغه نه پس دې تر واوړي دي او چې مونږ چې کور دلته چینج کوو بس هم په دې کې بس دا مسله مونږ کړې 2 کور کې دی جی اوس په هغه د خور کور کې استاد او جی دا زمون کور دی او جی قادر خان به تاسو د کوم خلکو نه علاج کړو دم دور یره شاید بای مونږ خو علاج ډیرو کو کنه چې څوک مرزل ته مونږ اندوان را وست سکان را وست شیاغان را وست شون غیر مذهبي جسونه دی غم ټول را وست اغي 50000 15000 20000 یو لکو پورې 2 لکو پورې یو سی پیسې او شاید بای هغه پیسې یو سی چې کوم مونږ خلکو نه قرضدار کړي مونږ سره خو چې خصو بس هغه الله واغشته امتحان او بد شکر دې په دې سره چې انسانانو ته پکې خیر دی خدا چې لکه یو ما خو تاسو ته مخې مل چې مکه هغه بریږي لکه سوځي چې په کوم هور بلیږي کنه جی نو لکه مونږ تکلیف کې یو او یو چا سره رابطه مفتی وی هر څو کې کافری مسلمانی نو هغه وړمبه دا ډیماند کوي چې یو لپاره کې د لاړم نه مرکز سره دی یو زنانه اگر اته وی دی لکه کښواټ وي تاسو 8 لک روپیا براکوي نو ما کښول واچوي نو ما ته چې تاسو 8 لک روپیا در کوم ز په 8 لک ځان نو خر کې کور ولې نه
نو ځمکه به والم د اذان نه خو لکه د بچ کې نور کنه نو چې موږ سره پیسې وي شاید به موږ به چې کوم دی تلو چرته داسې پنجاب سایډ ته به تلو دغه ته تلو خو ما د رور مې خبرو کا چې موږ اډوانس هم پیدا کو خبره وکړو موږ دلته سامانونه راغون کو چې څنګه سامانونه راغون کو غي کالو کې چیرې خپکهږي مم کوربل چلا ورکو او چې دغه معلومات موږ وکړو موږ ته یو مثال خبره په 15000 خبرې کړي هغه په 12000 ور کړي جی تاسو وختي ماته د جامو کې کوټ کې جی دا ما جی کوټ ته ابل ورځ وړندو دا به تاسو تخکاری جی دا بل ورځ وړندو دا چې کوم دی نو چې زه څنګه په کمره را نه وته ما بس صرف مې لګیو لیدو او نور هور مړو هور په دې باندې مړ شو کنه چې لکه دا جنات هور لګی چې اغي وی چیرې زه هغه ټیم کې هور لګوم چې کم ټیم کې شوکوینه او د مقدر حکومت چې ټول کمره سوځي لکه لګ هور نه لګوم جی لګ هور نه لګي لکه یو کوټ ته دوه کوټ او جی دا چاته وي لکه ما ورتل چې په دې خورځې مې چې کم دی از کېده کنه دی ویل چې بس زموږ سره نقصانات مونږ به درکو د لګنه به دا کورونه پرې دی نو مونږ ورته چیرې کورونه پرې مونږ خو ډیر زیات کوشش وکړو د نوخره پورې سرجي مونږ کوشش وکړو در جګړه پورې مونږ چې کم دی کورونه مخالف پیدا کو هغه غاړه نه دیږي دوی سوې چې ولې موږ داسې کوو څه خو به وي دی ته کنه بس دښمني په څه ده بد دښمني هغه د مونږ سره نه ما ورته پوره چا جادو کړي کوړی کړي ماته خیر دی زیو خایا چې کوم د جنت زریږي هغه ته چې ماته زیو خایا چې زیرا والم تاسو به مزه شي مونږ به مزه شو جی هغه ویل چې نه مونږ ته د اجازه نشته مونږ چې چاره لګلو جادوګر را لګلو مونږ ته هغه د اجازه نه را کړی چې مونږ به تاسو زیو خایو مونږ به تاسو کسو خایو مونږ ورته جی بس دا به مال رام کې دا به سایډ ما تر سینډم دی دا سوي دی او جی دا څنګه دی موټرسایکل دا خدار دی موټر او جی دا د موټرسایکل سټ دی دا کله سوي د جبل شپه 12 بجې او جی لکه دا هفته کې میاش کې سورج پس دا د دې جی دا چې بس خلک یو طرف ته شي لکه دون اعتبار دي چې بس یو خلک یو بلس منټ لکور نه بشي راځي بس خامخا بس نه سور بلی او جی او د نه کال نه د نه کال جدي تکلیف کې موږ مخ برداشت کوي او جی بس خپلوان سوي یاره جی چار دی ټول خو د خپل خپلوانو یارانو دوستانو چې څومره خلک دي موږ باندې خپکیږي ډیر زیات او چې څومره دغه وسه را سره د غیم کړي دي خپل خپلوانو مرګرو چې څومره خلک دي را سره ډیر دغم کړي تعاون هم کړي دي او بس خلک هم تنګ نه کالو شو جی چې د دې سره ډرامه دا لکه هر سړی بځین کده چې د دې خپل سره ډرامه چالو کړي سره دغه دا او ما ټول ته ویل دي جما یو ورځ خپل جمعات کې خپل امام صاحب ته ویل چې تاسو جدي جمعې خطبه چې تاسو کوي تاسو صرف دومره جی وایي چې اختر حسین وایي چې زه چانه د روپیا ته نه کومه په مهرباني کومه پر خندا ما کوي بس یو عذاب کې راګر شم د الله طرف امتحان دی بس موږ برداشت کوو خو خندا را پورې ما کوي خندا نشم برداشت کولې کورونه مو سوځي دا برداشت کولې خندا نشم برداشت کولې خندا را پورې ما کوي بس د الله طرف امتحان راګر شي به کې نه چانه روپیا ته ما کوم بچ څه زما په قسمت الله لیکلی وي ابر ارسي او خندا را پورې ما کوي مورم خپه ده بس مور مې بکټ پرته نو تکلیف هغه ته ډېر تکلیف دی ورته ځکه چې هغه د حالت ته ګوري دغه ته ګوري او ډېر تکلیف کېده جامې ټولې سوځي ټولې جرس سوځيار سره درې کور جم کمل سوځي دا داسې وخت راغله زما د واده کمره وا چې خلک په تماشې لراتله فرنیچر هغه کمرې نه ما په لاسګاډو ته شیرې لړ کړې دي ما دا سامان د شپې پټ لړ کړې مې چې خلک د ما د چلماره ورته یل تک نهر د ما تک نهر کې لړ کړې دي مې چې سوکونه ویني بس تکلیف ما راغلی دی چې دا سامان سوکونه ویني مال د شپې دا جوړې د نهر کې لړ کړې ته شیرې ما لړ کړې دي سامان ته شیرې د خپل کمرې ته شیرې ما راغونډ کړې ما نهر کې لړ کړې دي چې سوکونه ویني په تکلیف ما راغلی د الله طرف امتحان دی نو دا چې ما د شپې د کور نه بار کړو ما هر نهر کې لړ کړې دي خلک ملنډ کې چې ډرامه ده او چې خلک د ما د جیو ورځ ملګری تاسو کو ماته یې راکور کې ازرانه دي چې تا کار نه کوي ما ورته مزل خانه کعبه ته بوزم در الته په قران لا سګدم مې خانه کعبه ته بوزم در په قران لا سګدم چې د انسان کار نه دی هغه څه هر شو ماته کته ماته خبره کې مې د انسان کار نه بدایو امتحان پکې راګیرو بس دا دوا کو چې الله نه د امتحان نو کوي الله مور غول د بچو کورسي لکه جو زما کور والا زما د ماما لور دا زما ورندر زما د تر لور دا بهرنه خزینه شته مونږ را او زما خورکه د زما مور د مجیدی دا کار نشي کولای غي داسې نو ما مرګ ته ډیر پکله کول مې زه درته بخانه د خبر پاکستان کې نه مې زه ته بخانه کعبه کې په قران لسګدم چې د انسان کار نه دی دا کار د انسان نه دی دا کوم عملان چې راغلی دی خو نن سبا چې ګور په ګارانټي کارونه کینو سی وی یره جی بس دا ټول د لغټه دا ودر کی چې هفته نیمه تیرې بس بیا پکې دا کیسه چالو بس او لکه شور مونږ نه کیږو خپل خپلوان کې سمړ ژوند دی را شنو مونږ کوم داسې مړ ژوند دی چې موږ ترغیدن نه کیږي موږ کور کې بهر نه کس کینو او کور خوشی نه پریدو اور د وجه د هور د وجه کور مونږ خوشی نه شو پرخه بالکل خوشی نه شو پرخه دا چې داسې دشمن دی که یو کس په نظام وس نه رسی
ما به ووایه زما په وطن کې ما به وایي دا د دشمن چې پته نه لګیږي پته نه لګیږي هوایي مخلوق هوایي مخلوق هیڅ پته نه لګي. تاسو موبایل نمبر که کومرونه ګوري او تاسو لراځي دم در خوله جی زما د موبایل نمبر دی 0336 17 77 172 بیا وای 0336 17 77 172 زما قادر خان نوم دی جی دا زما د موبایل نمبر دی جی په دې باندې ایزی پیسې اکاونټ هم شته او دا زما نمبر دی من الله درکو چې تاسو سره د ټیم کې د دوا ضرورت دی چې موږ ته خلک د زړه خلاص دوا کی شته خلک په خبر کې خخ بزرګان خلک شته دنیا کې جی خلک شته موږ د دوا محتاج یو جی. قدرمنو دا دوان ورونه دي اختر حسین بھائی دغه یو غوښتنه کوي چې د خلکو ته وایي چې په موږ پسې ملنډ نه کړي ځکه د نښو کالو نه په یو داسې تکلیف کې دي که چاته هم وایي نو حقیقت هم د خلک وایي چې جناتو څه کار دی چې په کور کې اور بلی شک دغې طرف ته ځي. خو اختر حسین بھائی وایي چې نه داسې کېدی نه شي مور به څنګه د بچي کور اوسېږي ښځه به څنګه د خپلو بچو جامې اوسېږي خور به ولې د رور جامې سېږي داسې کېدی نه شي دا د الله له طرفه یو امتحان به وي. بلا دمګري قادر به وي چې رام وستل بلا پیسې لاړلې خو شفا الله نه ده ورکړې او الله دې وکړي که داسې بزرګان نیک خلک یو د الله د رضا دپاره راځي او پوهېږي چېرې دا کار څوک کوي د چا په دم کې به الله شفا ایښودي نو را دې شي او د دې کور دم درخو دې وکړي کېدی شي د یو مسلمان د لاسه دغه کورنۍ ته کوم چې د 9 کالو نه په دغه تکلیف کې دي او بیا پکې د یوې ماشومې قتل هم شوی. ما پهله ځل واورېدل چې جنات هم د چا قتل کوي. یو ماشومه ګلالۍ تصویر به تاسو په سکرین ګورئ چې هغه د لوبو وږې وه د لوبو ګوډاګۍ وه هغې ته هم نقصان ورکړو هغه هم ختمه کړله. اوس د دوی یو خورزه او د دوی په مورکۍ هم تکلیف دی او د 9 کالو نه دغه تکلیف دی چې کور سوځي جامې سوځي کورونه وسوځېدل او بار ورته کور هم نه میلاویږي. یو طرف ته غریبي ده انسان ګېډې له پیدا کړي که جامې پیدا کړي. وختي را سره اختر حسین به پیدا شو نو قسم مې وکړو چې دا جامې مې پردۍ اچولي ویډیو کې اوس نه وي داسې اختر حسین بالکل جی بالکل دا جامې مې پردۍ اچولي دي که جامې والي نو سوځي. قادر وایي چې رالم راته کوټ وښودو دا بل ورځ وسوځېدو نوې کوټې دی. زه بیا هم وایم دغه خلکو ته که کوم خلک کولی شي او د چا په دم درخو باندې الله دوی ته شفا ورکوي نو دغه ټولو تعویزګرو کوډګرو جادوګرو ساحګرو دمګرو ته یو ریکویسټ کوم که د دې کور نه مو دا تکلیف په خپل دم درخو تاسو راشي کوشش وکړئ کېدی شي چې د چا په دم کې به الله شفا لیکلي او بل باغه خلکو ته هم کوم چې جادو کوي ولې یو انسان ته تکلیف ورکوي. زه منم چې اختر حسین نن خفه دی قادر خفه دی د فیملي خفه ده د بل رور خفه دی په تکلیف کې دی بل یو داسې دشمن دی چې هوایي مخلوق اوس کو د انسان سره دشمني راشي نو ځه څه جرګه به وکړي خبره به جوړه شي روغه به وشي که نه کلاریږي فیار به پکې وکړي اوس به په جناتو څنګه فیار کې جنات به څنګه منې کې چې کور سوځي. زه بیا هم دغه جادوګرو ته مې یو خواست کوم چې واوړئ د یو څو روپو دپاره خپل ایمان مغر کوئ پردي کورونه مه ورانوئ. دا غریبانان په پردو کوټو کې راته وي چې کور وسوځېدو چا پې یقین هم نه کوو چېرې دا ډرامه ده. اوس دلته رالل دلته هم کور سوځي هلته د خور کور هم سوځي. یو ځل بیا هم وایم دغه ځینې پکې خلک ناست دي د ځمکې خدایان پکې شته چې هغې چلنج یې ورکوي چې ټول په ګرنټۍ او چلنج ورکوم او دا کار داسې کوم څوک وایي په جناتو ساختونه لیکم مهرباني وکړئ دلته راشي د دې کور دم درخو کې کېدی شي که ستا په دم درخو الله دې کور ته شفا ورکړي. ایو مداري دی ډېر مشهور پیرزیاد هغه له خو نه تلي شاهد بھائی ما خو ورته ویل کنه چې په دې پېښور کې پرېږده به پنجاب کې ما یو عمل هم پرې نه خو پیرزیاد مدلل مونږ تلي ولې نه یو تلي څو پیرې تلي 9 پیرې تلي وي جی او 100 روپۍ پیس پې اخېستو دغه خو د 2 باتو مانه 4000 روپۍ اخېستې جی د 2 باتو باندې جی د 2 باتو د 4000 روپۍ اخېستې په 10,000 روپۍ مونږ گاډي کولو انا جان پېښور نه اغزي پورې انا جان جی او 4000 3,500 باغې اخېستې جی
او لس پیری ولا نه پیری تلم جی زه خپل تلم جی زه خپل تلم کله په موټر سایکل جی بس ځلم ډاټ ورکول بس مونږ موټر سایکل خیر ورته مل موټر سایکل خیر لګه هوا په لګي غب شپ هم سړی لګي نو کله په موټر سایکل او کله مرګري ټیکسي او خامخا پیسې خو به ورکي ولا هغه ټیکسي خو زموږ خپل نه زموږ گاډي خپل نه دی څه به وي درته چې څه مسله ده بس هغه ویل چې الله به خیر کوي دا مسله د فیملی تصویر وروړه د فیملی تصویر به مونږ دلته ټول تصویر وېستو چې مونږ وروړو بس دم مې په کو لګه اسم نه لګي تصویر به دم کو په تصویر به دم کول جی اسم نه جی اصل کې قادر بھائی دا کم 3-4 روپۍ چې ستانه په بتو اخلي داسې د دنه د خلک چې ورزي جی داغه پروتوکول د نن سبا کتلې هغه کومه بنگله جوړ کړه کوم گاډو کې دا زما او ستاسو پیسو ګرځي نو زما جنگ هم د دې خلکو سره پدې دی چې د انسانانو سره دوکه مکوي د چا په بیماری پورې خندا مکوي کې د شي تکلیف ډاکټري او تو ورته جادو جنات دي نو هغه مریض نور هم تبا کیږي او د الله په کلام دومره پیسونه مېګ دی نه ست ام بي بي اس ډاکټري او نو ته د وخت د زمانه بزرګي ته خلکو ته وي چې ټول ز په جناتو کوم زه ته ټول ذمہوار يم ټول په ګارانټي کوم 3 پیری و پوره کینو دی رور نه پیری پوره کړی دي نن په تکلیف کې دي یو ځل بیا هم وایم ک کم خلک د الله والا د الله پر رضا راتلی شي هغه خلک دا پروګرام ګورین د دې کورنۍ سره مرسته وکي دا د دې مصیبت نه کې دي ستاسو په دم دور خو الله دې ته شفا ورکړي د دې سره ما شهید خان شهید له اجازه راکړي د الله پامه